بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد. موږ د نړیوال تجارتي سازمان یا WTO قواعد شروع کړي دي چې دوی اوله قاعده یې د ازادي او د تمیز نشټوالی و. د دې سربیره دې قاعده کې دا راځي د اقتصادي کوششونو یوځای کول، د اقتصادي کوششونو یو شمېر هیوادونه یو شمېر هیوادونو ته دا ځانګړتیا یا صلاحیت ورکړل شوی چې هغوی تجارتي مشخصات لري، نو هغوی د ګمرکونو د ټکسونو د کمښت په موضوع کې له هغوی سره مرسته او همکاري کیږي. ځکه چې یو شمېر هیوادونه هغه داسې وي چې کمزوري وي، د هغوی تولیدات چې خارج ته ځي بازار نشي موندلی. نو دلته د اقتصادي کوششونو یو ځایوالی معنا دا ده تر څو د دغه هیواد تولیدات په نوره نړۍ کې بازار پیدا کړي او په نوره نړۍ کې هغوی ته اسانتیاوي او خرڅ کړی سي او اقتصادي وده وکوي، نو د نړیوال تجارتي سازمان ادارې دوی ته دا صلاحیت ورکړی دی چې کیدای شي هغه هیوادونو ته چې دوی خپل د تولیدات صادروي هغوی بیخي له دوی نه ټکس په سلو کې معاف کړي، تر څو په هغه هیواد کې دغه تولیدات یا دغه مصنوعات چې دا هیواد تولیدوي او جوړوي په هغه هیواد کې بازار پیدا کړي. لکه هغه معاهده د ازادۍ په ملک د شمالي امریکا چې په کال 1994 کې تاسیس شوه. په دې معاهده کې کاناډا، متحده ایالات او مکسیکو شامل وو. دوی د اقتصاد د یو ځایوالي لپاره همدا کوشش کاوه چې دوی به ګمرکونه کاملا معافي تر څو د یوه هیواد تولیدات په هغه بل هیواد په بازار کې ځای پیدا کړي، هغو ته بازار موجود شي. دارنګه بلې هغه تجارتي ځانګړتیاوي چې مخ پر وده هیوادونو ته، یو مترقي هیوادونه دي او یو مخ پر وده هیوادونه دي. ترقي هیوادونه او مخ پر وده هیوادونه. مترقي هیوادونه خو طبعا د هغوی تولیدات او مصنوعات دا کیفیت هم ښه وي او ارزانه هم وي، مګر مخ پر وده هیوادونو تولیدات هغه قیمت هم وي، کیفیت هم په هغو شان نه وي لکه د نورو، ځکه دوی ته خام مواد چې هم لاسته راځي له ستونزو سره پکې مخ وي، بیا مصرف د برقو د نورو شیانو هم ور اضافه کیږي، نو بیرته چې بازار ته دوی وړاندې کوي هغه په جیغ قیمت وي. لکه زه یو ساده مثال درته وایم، موږ په افغانستان کې وړۍ لرو، دا وړۍ یو ځل د رنګ کولو لپاره پاکستان ته ځي، بیرته له پاکستان نه راوړي، بیا دلته ورته قالینې یا ګیلمونه ورنه جوړیږي، نو خپله د دغه قالینو او ګیلمونو نرخ اوچت ځي، ځکه چې موږ دومره زمینه یا زموږ په ملک کې د دې زمینه مساعده نه ده چې دا مشکلات د دې تاجرانو رفع کړي. دا چې کله دوی دغه تولیدات بازار ته وړاندې کوي نو بازار کې نرخ اوچتیږي، نو بیا د نورو نړۍ له قالینو او ګیلمونو سره سیالي او رقابت نشي کولی، ځکه چې دلته مشکلات دي. نو په درېیمه نړۍ کې ټولو کې دا ستونزه ده. له همدې کبله دغسې هیوادونو ته بیا د نړیوال تجارتي سازمان وایي چې موږ دوی ته یو شمېر اسانتیاوې ورکړي، چې ښه مثال یې د غربي اروپا، د شرقي غربي اروپا او افریقایي هیوادونو اتلانتیک چې کوم هیوادونه دي د دوی ترمنځ د ټکسونو معاف کول دي. هغه دا ده چې هغه هیوادونه په غربي افریقا کې اتلانتیک سمندر سره چې نښتي دي، د دوی توکي او تولیدات به د غربي اروپا هیوادونو دا به د غربي اروپا هیوادونو ته
صادروي او غربي اروپا به د دوی په توکو باندې ټیکس پیخي نه لګوي، له ټیکس او ګمرکي ټیکسونو نه به دا معافي، ترڅو هلته بازار پیدا کړي او هلته په نازل نرخ بازار ته وړاندې سي. ځکه چې ټیکسونه نه وي نو نرخ به څه نازل وي، نو بیا به بازار پیدا کړي او که دا نشي نو ټیکس پې ولګوي. نو د غربي اروپا چې کوم تولیدات دي نو د افریقا تولیدات خو له هغو سره سیالي نشي کولی، نو دا بیا بازار نشي پیدا کولی. نو دغه ځانګړتیا هم دوی وایي چې موږ مخ پر ودو هیوادونو ته ورکړې ده. دارنګه د خدماتو په ډګر کې ملي استثناءات هغه دا چې یو هیواد تجارت په مورد کې زیات خدمات وړاندې کوي، تاجرانو ته زیات سهولیتونه مهیا کوي. کله چې یو هیواد تاجرانو لپاره زیات رعایت کوي، زیات کوششونه کوي، نو د هغه خدمات په ډګر کې بیا یو شمېر استثناءات راغلي دي. یعنی د دوی لپاره د WTO سازمان یو شمېر ځانګړتیاوې دوی ته ورکړي دي د دې مصلحت په خاطر باندې، یا هغه هیوادونه چې د دې توان او قدرت نه لري چې په هغه شکل خدمات تاجرانو ته وړاندې کړي کوم چې مترقي هیوادونه وړاندې کوي. نو په دې صورت کې بیا د WTO سازمان دوی ته دا اجازه ورکړې ده چې دوی سره په دې مورد کې سلوک او چلند په ښه توګه وکوي. بل د واردولو د پردیو او ملي تولیداتو ترمنځ تعامل. WTO سازمان وایي کله چې د بل هیواد توکي راواردوي او د خپل هیواد تولیدات شوي، د دې ترمنځ به تمیز نه کوي بلکې مساوات به وي. د دې څخه هدف دا دی، داسې به نه کوي چې په میډیا کې د بل هیواد تولیداتو ته اجازه نه ورکوي چې اشتهارات وکوي یا د میډیا له لارې هغه مشهور سي، اما د خپل هیواد تولیدات او مصنوعاتو ته دغه زمینه مساعدوي او د بل هیواد تولیدات منع کوي، هغه چې له بل هیواد تاجران راواردوي. د WTO سازمان په دې تاکید کوي چې دلته به مساوات وي. دا معنی که د خپلو تولیداتو لپاره دوی اشتهارات کوي د میډیا له لارې، د اخبار له لارې، د هر شي له لارې سوي، نو پردي هیواد تولیدات چې دلته تاجران راوړي د هغو لپاره به هم دا زمینه مساعدوي چې هغه هم تبلیغات ورته وکوي او د میډیا له لارې اشتهارات وکوي. په دې مساوات د کې به یو شانته وي او فرق به نه کوي. بل د بازار د پرانستلو په خاطر د التزاماتو تثبیت دی. هغه چې بازار مندنه کوي خپلو تولیداتو، تجارتي تولیداتو او تجارتي خدماتو ته بازار لپاره بازار مندنه کوي، په دې مورد کې به مساوات وي. دا معنی که چیرته د خپلو توکو لپاره د بازار مندنې کوشش کوي، نو د نورو هیوادونو د تولیداتو لپاره به هم د بازار مندنې کوشش کوي. ځکه موږ یو شی په د ګیټ په سازمان کې وویل، هغه دا و چې تضمین د تجارت ازادي تضمین، هیوادونه د دې ضمانت ورکوي چې د تجارت د ازادۍ په ډګر کې به آزاد وي. آزاد دا معنی چې دغه بازار مندنه او تجارتي خدمات چې د خپلو مصنوعاتو او تولیداتو لپاره کوي، دا کوشش باید دغه کوشش د نورو هیوادونو د تولیداتو لپاره هم بازار مندنې کوشش او کار وکړي چې دې ته د حسن نیت وایي. دا معنی چې هر کار به په حسن نیت بناوي. حسن نیت معنی دا چې د خپل ځان لپاره کومه ګټه خوښوي هغه به د مقابل لوري لپاره هم خوښوي. نو خپلو تولیداتو ته چې کوشش کوي بازار ورته پیدا کوي، د بل هیواد تولیداتو ته به هم چې تاجران راواردوي بازار ورته پیدا کوي او کوشش به کوي. نو مهمه قاعده دویمه د نړیوال تجارت سازمان چې وضع کړي هغه دا ده چې تجارتي فعالیتونه به په ښه نیت یا حسن نیت باندې ولاړ وي. د دې سربیره د ګمرکي ټکسونو په واسطه حمایت. د دې څخه هدف دا د نړیوال تجارت سازمان دا قاعده هم وضع کړي چې د ګمرکي ټکسونو په واسطه به د حمایت دی کوي. هغه دا معنی که چیرته د هیواد د خپل هیواد تولیدات بازار ته په ارزانه قیمت وړاندې کیږي، نو د بل هیواد
تولیدات چې راواردېږي او په هغو باندې ډېر ټکس وضع کېږي نو طبعا هغه به په بازار کې په لوړ نرخ خرڅېږي. په دې صورت کې د WTO سازمان په هیوادونو دا شرط کړي چې په دغسې حالت کې به ټکسونه بیخي راکموي یا به په کامله توګه معاف کوي تر څو د نورو هیوادونو تولیدات هم چې دلته راځي هغه بازار ته په نازل نرخ وړاندې سي او بازار پیدا سي. نو حمایت د ټکسونو دا ده داسې به نه کوي چې د نورو هیوادونو تولیدات راواردوي په هغو دومره ټکسونه وضع کړي چې هغه له سره بازار نه کړي پیدا. دا حمایت نه ده، دا مخنیوی ده. دلته به ټکسونه په کامله توګه راکمیږي تر څو د بل هیواد توکي چې دلته راځي د خپل هیواد د تولیداتو سره یو شان او یو برابر راسي. د دې سربیره د وارداتو د حمایت او ملي تولیداتو موقت قواعد که چیرته داسې وي چې د هیواد ملي تولیدات یا د هیواد تولیدات چې دي دا له ستونزو سره مخ کیږي. د خارجي وارداتو یا د خارج څخه د توکو په واردولو مشکل منځته راتلل او داخلي تولیدات له مشکل سره مخ کول، په دغه حالت کې بیا WTO سازمان اجازه ورکړې ده چې دوی ټکسونه یو څه اندازه اوچت کړي تر څو داسې نه سي داخلي تولیدات متضرر شي. یعنی هغه دا معنی چې خارجي تولیدات یا د بهر تولیدات ښه کیفیت او ارزانه د دوی تولیدات چې دي په هغو کیفیت هم نه دي ارزانه نه دي نو که هغو ته بغیر د ټکسونو نه اجازه ورکړی سي داخلي تولیدات له ستونزو سره مخ کیږي نو د WTO سازمان دلته بیا دا اجازه ورکړی سي خو دا به موقته وي. د موقت وخت لپاره د ټکسونه وضع کولی سي تر څو بهرني تولیداتو قیمت لوړ سي او داخلي تولیدات بازار پیدا کی. خو هر کله چې بازار پیدا کړل او بازار کې خرڅېدلو بازار مندنه وشوله نو بیا مشکل نشته ده. پس لغو بیا دی کولای سي چې دا بیرته آزاد کړي او هغه ټکسونه چې اضافه کړي هغه بیرته له منځه یوسي یا پکې تخفیف راولي. زموږ درس په دې ځای پای ته رسیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.